أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زمونږه د دې ډسکشن موضوع چې دا هغه دا والدین اولاد کی تربیت کیسے کرے. په دنیا کې چې کم مخلوق ته په دې کې بهترین مخلوق انسانان دي او په انسانانو د خدای په رحمتونو کې او غټ رحمت دا دی چې دیله بچي ورکړي. اولاد چې دی دا د الله په نعمتونو کې یو لوی نعمت دی او د والدینو ذمہواری د اولاد د راتلو سره نورم بڑاویږي. دا یو عجیبه خبره ده چې پخوا به مونږه په کچه کوټو کې اوسېدو، اوس مونږ په پخو کورونو کې اوسو او مخکې به مونږ صرف لینټر او سیمټ استعمالول، اوس مونږ ماربل او چپس استعمالو. څنګه تبدیلی چې زموږ په کورونو کې راغلی ده داسې تبدیلی په افرادو کې راغلی ده. یعنې مکان چې څنګه بدل شو داسې مکین هم بدل شو. او پخوا به مور چې خپلې لور ته خبره وکړه نو هغې به منله، اوس چې ورته وکړي نو هغه لور وایي چې ولې ما ته یې ریزن یا وجه وښیه. همدغه رنګې پلار چې به په کور کې وه به مشر وه چې به څه ویه به کېده. اوس هغه صورتحال نه دی، دا چینج او دا تبدیلي په تیرو 50 سالو کې راغلی ده، پخوا نه وه. نو اوس الکان او جینکۍ د خپل مور پلار خبرې منلو ته بغیر د دلیل نه تیار نه. او د والدینو ذمہواری څنګه چې د کورونو چینج راغلی داسې د بچو چینج راغلی، د والدینو ذمہواری بدل شوه. نو والدینو له پکار دی چې د خپلې ذمہوارۍ احساس وسره. تاله چې الله کم نعمت درکو دا نعمت بچی دی او دا چې چا درکړي هغه الله ډیر زیات زورور دی او هغه زورور یو څلور صفتونه دي چې هغه په ذهن کې کېدي نه بیا به دې په سمجھ کې راشي. یو صفت یې دا دی چې لله ملک السماوات والارض، بادشاهي د هغه ده. چې بادشاهي د هغه ده د هغه خپله خوښه ده چې څه کوي. نو دویم صفت یې څه دی؟ یخلقو ما یشاء، د هغه خوښه ده چې څه شی پیدا کول غواړي هغه پیدا کوي. هغه حقیقي کریټر یا حقیقي خالق دی. هغه د مور پلار په ذریعه بچی دنیا ته رالیږي، خدا بیا د هغه خوښه ده چې څنګه یې کوي ما ته په هغې کې څه کار نشو لرلی. نو الله د هغې بیا تفصیل بیانوي. یهبو لمن یشاء اناسا، چاله لوڼه ورکي، چاله لوڼه ورکي په زامنو پسې د هغو ساه خیږي خو نه ورکوي ولا. او یا ویهبو لمن یشاء الذکور، چاله زامن ورکي او لوڼه یې نه. د چا زامن یا په لوڼو پسې لیونې کېږي او د چا لوڼه یا په زامنو پسې پسخېږي. نو الله وی او یزوجهم ذکرانا و اناسا، یا ښځې جینکۍ او هلکان دواړه وله برغ ورکي. نو چاله برغ هلکان او جینکۍ ورکي او چاله صرف جینکۍ ورکي هلکان یې نه، او چاله صرف هلکان ورکي جینکۍ یې نه. او څلورم نمبر ګروپ دا دی چې هغه ویجعلو من یشاء عقیما، بعضې لاډو ورکوي نه. واده وشو 20 کاله وشو 10 کاله وشو صحیح کېږي نه. ډاکټر صاحب راغی او ډاکټر راله اسلام آباد تن بوتلو امریکې تن بوتلو خو بچی نه کېږي. ویجعلو من یشاء عقیما، دا کار ولې کوي؟ ځکه کوي چې الله چې دی ملک السماوات والارض، بادشاهي د هغه ده. دویم یخلق ما یشاء، نو ما ته په هغې کې انټرفیرنس یا مداخلت نشو کولی. او هغه چې څه کار کوي نو د خپل علم په بنیاد کوي، او هغه چې څه کار کوي نو کولی شي ځکه یې کوي. نو ځکه الله دا آیات په دې الفاظو ختموي انه علیم قدیر، هغه عالم هم دی او قدرت هم لري. دې وجې نه زما ستا دپاره صحیح حل دا دی چې موږ راضي به رضای رب شو. علیم قدیر دی، چاله چې زامن ورکړي جو په زامنو کې به خیري، او چاله چې لوڼه ورکړي او زامن یې نه جو په دې کې به خیري، او چاله بالکل نه ورکړي جو په دې کې به خیري. ځکه علیم او قدیر ذات دی، ته به کنسنټریشن کې او خپله توجه به ورکوې په دې چې ستاسو ذمہواري ده. وایي ستا ذمہواري دا ده چې تاله کوم الله تعالی کوم بچي درکړي دي دا په حقیقت کې د الله تعالی د طرف نه تاله تحفه ده، دا گفت دی. ځکه قرآن کې یهبو لفظ راځي، یهبو ورکوي، بخي،
ګفت ورکوي، تحفه ورکوي، نو تاله تحفه درکړې ده، نو ته به احتیاط کې چې د دې تحفې قدر وکې او د دې د قدر دپاره تاله والدینو له یو څو ذمهوارۍ دي. یوه خبره ده چې ستا په بچو چې کومې خبرې اثر غورځوي نو یو څلور خبرې ستا په ذهن کې پکار دي. نمبر 1 فیملی سټرکچر، چې ستاسو په فیملی کې کم افراد چې دي، کم ښځه خاوند چې دي، چې پخوا صرف ښځه خاوند و، د بچو د کېدو نه پس هغه مور او پلار ورته وایي، او بیا د ډېرو بچو د نه پس بیا پکې خویندې وروڼه جوړ شو. دا 3 ډایمنشن چې جوړ شو د دې سټرکچر څه دی؟ نو که د دې سټرکچر داسې چې بایولوژیکل پیرنټس ورته وایي، هغه والدین چې د هغو نه دا بچي پیدا وي دا به یو ښه توجه وي. خو که فرض که پیدا ترې نه وي او پردي خلق یې ساتي، نو که هغه پلندري او که هغه اډاپټډ وي، پردی بچی راغلی وي دا ماته پلاني بخلی دی، او یا هغه پلار یې معلوم نه وي، لکه څنګه سبا چې نن په یورپ کې د دې وجې نه په شناختي کارت کې د سړي سره د پلار نوم نه لیکي، سن یا ډاټر اف مور لیکي، د مور نوم لیکي، ځکه مور یې معلومه وي او پلار یې نه وي. دې ته الټرنیټ فیملی وي یا الټرنیټ پیرنټس وي. نو بایولوژیکل پیرنټس کم خلق چې د خپلو اصلي والدینو سره وي دا به ډېر فایدهمن وي د هغې خلقو نه چې هغه د پردو والدینو سره وي. دویم نمبر خبره چې د بچو په تربیت کې ډېره ضروري ده هغه دا ده چې دې بچي له به مور پی ورکوي. کومو بچو له چې مور پی ورکوي هغه مور د خپلې سینې سره لګولي او د سینې د لګېدو سره هغې ته یو قسم له د حفاظت احساس محسوس شوی او هغه ځان محفوظ محسوس کوي. د دې وجې نه په هغه کې سیلف اسټیم یا عزت نفس زیاتی. نو هغه بچي چې هغې په بوتل لوی شوي هغه بدقسمت دی د هغې بچو نه چې هغې د مور په سینه لوی شوي. نو د والدینو بله ذمهواري دا ده چې میندې به خپلو بچو له پی ورکوي. پخوا په ټولو ښځو کې پی وو، اوس په یوه کې نشته. د هغې وجه دا ده چې په بازار کې ډبې میلاویږي او د بازار دا ډبې دومره مصیبت دی چې د پاکستان د حکومت یو وزیر فریاد کړی دی چې زمونږ اکانومي او زمونږ ایکسپورټ او امپورټ زمونږ زیاته پیسه چې ده هغه د پویو په ډبو باندې لګي، ځکه زمونږ ښځې پی نه ورکوي. نو زمونږ ډالرې په حساب سره مونږ پیسې بار ته لیږو او زمونږ معاشي نظام په هغې باندې کېناست، خو ښځې نه لګي. نو دې وجه نه چې کوم خلق پی نه ورکوي کمې میندې دې د خپلو بچو سره زیاتې کوي او د دې د خپلو بچو هغه د محفوظیت هغه احساس او د هغې خپل عزت نفس هغه احساس مجروح کوي. نو دویم نمبر کار د فیملی سټرکچر نه پس دویم دا دی چې سړی بریسټ فیډینګ چې خپلې بچو له پی ورکوي. او دریم نمبر فیکټر چې هغه د بچو په تربیت کې کار کوي هغه دا چې ستاسو بچي په کورونو کې لبې کوي او که نه کوي. کم ماشومان چې منډې وهي، کم ماشومان چې لبې کوي، کم ماشومان چې جازونه رغوي، کم ماشومان چې د کاغذ نه پکچرې رغوي او کم ماشومان چې د یو بل سره دوړ لګوي، دا ماشومان